د ملکند سرخار بټخیله کې د ګاډو لپاره جوړه اډه د سہولیاتو نشتوالي له کبله مسافرو او ترانسپورټرانو دپاره د اذیت سبب جوړ شوی د ګورو په دې اړه باندې د عمران دریاب دا رپورټ تحصیل حکومت بټخیلي ته د ټولو نه زیاته ګټه ورکوونکي د ګاډو دپاره جوړه اډه د هر رنګه سہولیاتو نه محرومه ده او لکه د وران کنډر نمونه پیش کوي د ملکند په مرکزي ښار بټخیله کې د اډې په نوم جوړ دا ځای د ډرایورانو سره سره د کلي د خلکو او مسافرو دپاره یو لوی مصیبت جوړ شوی دی هر کال حکومت ته د دې اډې نه د کروڑونو روپو ګټه ترلاسه کیږي خو ولې دلته انتظارګاه خوسه د ډرایورانو دپاره هم د ناستې ځای نشته که د ګرمۍ تود لمر وي او که د ژمي باران خو د مسافرو دپاره په کولاو میدان انتظار کول د هغوی مجبوري وي چې لږ هم باران وشي نو په اډه کې ځای په ځای د اوبو ډنډان ولاړ وي په هفتو هفتو چکړې پرتې وي چې له وجې یې ولس د یو شمېر پریشانو سره مخ وي خلک تاسو راغلی او د اډم په خپله ولي دا د مشکلات چې کم دي د عوامو ته د مونږ ډریورانو ته د کم مشکلات د ګاډي ډریورانو په سر ولاړ وي نه پکې جومات شته نه چېرته انتظارګاه شته نه چېرته نور سهولت شته په دې اډه کې د اوبو ځای نشته دلته چې نن دومره په کروڑونو روپۍ ورکو هېڅ قسم موږ ته سهولتونه نشته دا ډنډان دي د زنه او د ډیرانونو په سرونو باندې ناست یو نو موږ ته ستاسو د ټي وي په سکرین په دغه باندې ورته یو دغه کوو که نه موږ به دا اډه پرېږدو ځو به د دې ځای نه نو کم از کم دې نه ډېر غټه مدن دی خو دلته کې چې وګورو نو اډه نه که فرش ته کم ځای کې چې اډې دي تاسو به ورغلي یې کتلي به یم چې ښه فرش وي ښه برابر وي په هغې کې انتظارګاه ښه برابر وي په هغې کې د جومات سہولت وي په هغې کې د لیټرونو سہولتونه وي خو دا د بټخیلې اډه یو ډیران دی یو دغه پکې نشته چې هر طرف ته ګورې حکومت خو ولس ته د سہولتونو ورکولو لوی لوی دعوې کوي خو ولې د بټخیلې دا اډه د حکومت هغه ټولې دعوې په ډاګه کوي چې دا اډه نه جومات لري نه د مسافرو دپاره د ناستې ځای او په سخته ګرمۍ کې د اوبو نشتوالی هم د کربلا یاد تازه کوي باید چې تحصیل حکومت دې اړخ ته پاملرنه وکړي او هغه سہولیات ورکړي کوم چې د یوې اډې ضرورت وي چې ترانسپورټران ځایي ولس او مسافر د دې لوی ستونزو نه خلاصې ومومي عمران دریاب خیبر نیوز بټخیله ملکند